موتا بالخصوص چونکه مو میدون دادا وای مو 4 دادو چې سیک مریض وی لا علاج مریض وی چې د باندې ډاکټرون نه پیری کده ته دا پاته ویو کني چې په مو جادو جنات تیل یا نظر بد دال یا په مو باندې نه حسات تسی غدا ستاره دا چې لا علاج مریضون سیمرا دی کا اده شوګر وی کا د کینسر وی کا سې کی بیماری نه پیری اده ټولر سی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن زی حافظ نصیب شراز و تو سے گوریه بنو میډیا تو ویس چکیم دا یو حقیقت تا په دنیا سے دوا قسمه تویزون چلیږي یو وی ریخ تویز او یو وی غلط. ډیر خلک داسې شته چې هغه تویز نه مانی میږي پیغمبر نه مانی نه هو دا سوال صرف کوي چې خدای پاک ته غلط تویز نه په امن کی د چې کله په چا باندې روشي او چا کیر سے اور پیش شي به هغه ته اندازه لګیږي. رغلی مفتی میرلا ایک شاه صاحب پلا دای قسمه دمینا کوي تویزیا کوي د سره میر معلومات کوي چې کیم تویزون دای کوي و کیم واخنا دای دا خدمت کوي و دته اجازت د چانه ملاو شو دغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول حافظ صاحب زی تو سے ډیره شکریہ ادا کوم چې تو سے قیمتي وخت مشته پر ربوسو او عوام الناس ته افاده دے پورا اغه ته د راحت رسول دے پورا تو سے دا یو پروگرام کوي ہے موجی دا د 2009 دا شوبه اختیار کړی دو او باقاعده 2016 نه ز د کیم چې استانه ترتیب دا چلاوم په کراچی شه خو اس دغه درې سالر پنځم میاشتې کېږي چې بانی طرف ته متوجه کړی او ځکه چې دایمو ابئی علاقه دو نو دغه شی زکشنه دا کیم چې جمیرا هاوس تا پوتے شو تو سے دا سولیا جیو کچھ تو تا اجازت تی چھانا ملاو دا نو اجازتینا ہمو تا مختلف تی سارے پہرس چکم دا غا دی انڈیا والا کیم حسن ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لشکی واقعی کیڑی وفت شو دا دا غرنگے ارشد حسن ثاقب صاحب دا سلیم اللہ ظفر صاحب دا ڈاکٹر خالد مقبول صاحب دا و شہزاد حنیف صاحب دا پروفیسر عبدالرؤف صاحب دا داسې ویلش کې ډېر استوزون داسا وي چې هغه نه یو عملو هستی هو بنیادی طور باندې چې کیمه استوزون سره زه ایسیا لیا چلیږو پر اپټیشن لیا دی اولاد سره اداغه دي. داسې ویل مفتی صاحب چې ته چې د کیم دم تو ویس کوي دت په کیم نیت کوي زنه خلک د پیسې ذریعہ وګرځي پیسې وی چې زه مثال په داسې پیسې وګټم واقعي پیسې ستاسو په ځکه چې خلک ډېر پیسې وخلی ته پیسې دې پورا کوي که خلک خدمت ته پورا کوي هغه نه بعد ته سمره پیسې وخله. حافظ صاحب دا خو داسې خبره وچړله چې لشکي طویل بحث تا بنیادی طور باندې پیسې هوستل جایز یادي او د علماء ملت په دغه باندې اتفاق تا چې په دم تو ویز باندې پیسې اجرت هوستل دا مستحسن امر ده او مباح امر وشو رزق ورته ویل ده پوتے شوا پیسې ته سمره وخلې نو پیسې د سړی کیس متعلق پته لګي نن د میرا غاټه المیه دادو چې میرا صرف تنقید کوي شي په کیسه زون نه پیي لکه مثلا اس موتا یو مریض روغی مریض کیفیت ته زګورو چې په د بندې لکه میرو تو سے په پښتې شي چې چا سره مقابله کوي به د ایک سړی د حیثیت مطابق اسباب برابرای دا غرانګه چې کیم سړی یو مریض دای جدو حمله دو سفلیات تی په لیا د بندې اسه عام جنات مسلط شوی دی لیا د ستاره نه حساتا یا هر چې د بندې کیم بد اثرات تی د هغه مطابق به میر دا سوچ کوي چې یاره د کیس چې کیم دا په سمرا واخشه او په سمرا اسباب سره دا پیسې لاشي هغه نه علاوه دادو چې میر دښیتا سوچ کوي چې د سړی باندې چې کیم شای مسلط تا آیا دا جنات چې کیم دي دا عاملین دي او کا اسه عام دي او کا ملکون رئیسون دي لکه څنګه چې پاو مرز کې جنات شا ټول برابر نه دي لکه څنګه چې انسانونه شه برابر نه دي نو دغه متعلق به پیغه باندې هر چار سی امو اصل شه دغه خبره دو چې پیسې زو خلیا نیت خبره تو سے وکړه نیت یې مو الحمدلله خدمت خلق تا مخبل اسباب د معاش تا دي چې ز پابند خوشاله او خوشاله زندگی ته روای شو دغه شی مو بالکل ضرورت نشته چې دغه باندې زون ته شراو خو بیا یا ز پیسې خو له دغه وجه داوی چې مریض د پر صدقات ضروری وي په مریض باندې هر چی ضروری وي د هغه نه بغیر دا چار نه کیږي نو کم از کم زو
د عام غټ کیس چې وي چې د بندې عاملین مسلط وي یا سفلیات وي 15,000 4,000 3,000 پرې وخلو چې ډېر غریب سړی وي به د هغه بندې چې کوم د علاج معالجې څومره پروسس دي از د خپل جیب نه په بندې کوم. مفتی صاحب یو کاستا تو تروغی تو نه علاج وکړو د چې څه مسله وه مثال هغې مسلې حوالې سره د تو نه علاج وکړو تو سالر 15,000 چې سیمه مثال ونه ودخلې پیسې دې ونه وخیستلې دغه سړی چار نه وشله بیا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب چې کله د بینکاری مسله شریک کړه به پابند ډېر اختلافات وي به استاد محترم ته یو ورځ چا وویل چې جی پلونکای صاحب و پلونکای استوز د شیخ سلیم لهان صاحب دغه دا خفا دي نو د عجز وژړل په سټیج باندې دغه خبرې زه ګواهی د خبره وختنی د 2009 2011 کا 10 خبره دو تقریبا نو حضرات وژړل اتوار ورځ وا چې زه الله نه یم چې مو د معبودیات یا دغه رنګې مو د احکامات یې زه بالکل حاکم یم مو یو انسان یم یوه فیصله مې کړې د مو سره د علما کښېنېږي که چېرې زه په غلطي باندې زه رجوع کړو دغه رنګې د میشت چې کومه د عملیات شعبادو لکه تاسو ووایو چې کریغ نه شل یا چا چار نه وشله زه چونکې الہ نه یم او نه مو د الہ دوا کړې نه میش خلکې ته دا درس ورکوي چې تاسو په میش باندې ځکه چې دغه حرمولي مسله شری شي سیمره چې میش د علاج معالجې طریقه سټارټ کوي اول نه سړي ته دا وي چې دا هر شی چې کوم دی دغه مسخر به امره دی دا د الله پاک ته امر محتاج دی او کول ول ذات الله جل شانه دا او مسئله حل کول ول یا الله جل شانه دا میرا صرف تدبیر چې کیم دا هغه ریغ اختیاري لکه مثال په تور باندې چې نورنګ ته مې د تاک ضرورت وي نو سیده نورنګ طرف ته سی بزور طرف ته مخ نه کوي نره رسول ول ذات چې کیم دا هغه الله دا نو موس د خدای تیب دوا نه دوکړي چې هم هدا هر مریض کړي و بلا خبرات تو کو میرا استاد محترم په یو واسطه سره شیخ امن الله صاحب د ملسی ولا مو بذات خود استوز نه دا مو د استوزونه استوز دا دای وورز د مو استوز تر وای ګل بادشاہ صاحب تا نو تایلی چې جی مو مریضون زنه نه ټیک کړي نو دور ته ویل چې الحمد په دا باندې ویا چې دا په سوشه درې سالر کا سون نه ټیک کړي کني ته خو خدای تیب دوا کړی وا نو مش څه خدایون نه میرا معالجینی لکه څنګه چې ډاکټرونی تو علاج کوي زنه دوی در باندې ولګي زنه لګي دا رنګه میرا علاج په صحیح طریقې سره کوي کیم کیم کسون تو تجیرت لائی شي موتا بالخصوص چونکہ مو میدون دادا وی مو چار دادو چې سیک مریض وی لا علاج مریض وی چې د باندې ډاکټرون نه پیری کدته دا پاته ویو کني چې په مو جادو جنات تیل یا نظر باد دال یا په مو باندې نه حسات سی غدا ستاره دا چې لا علاج مریضون سیم را دی کا اد شوگر وی کا د کینسر وی کا سیکی په بیماری نه پیری اد ټولر سی خو بالخصوص هغه کسون چې چا ورته ویلي چې په تو جادول یا جنات یا یقیني طور باندې دیا مخصوصه کړي چې جادو جنات دي دغه خدمات ته پر ازو خصوصي نوسیو کانټیکټ نمبر دی کانټیکټ نمبر میں 0333 37 00 830 او بل نمبر دا 0300 90 66 291 وہ دا نورانګ په روډ باندې ریل ډیپو څنګه جمیرا هاوسینګ سوسایټي په نوم یو د ټاون باندې زوی جوړ دا په دغه ټاون شنه نه زیو 8 بجے نہ انسا دے 1 بجے پہ رہوں دنے جی میں پورز میں چھوٹی وی نیرا آ رہا رزوں ہو بیا یا جیسے کرسی بیا دا ربطے نمبر بندے پہلا ربطے کول ضروری دی ځکه چې چاته تکلیف نشي ملو جی کده سے بیمار وی مولانا صاحب چې لکه دالر تلای نشي به زوی تا ور سره سه عمومی طور باندې زه کېره ته نه څه ځکه چې هغه اسباب نه یعنی دا مقصد دا چې حکیم اسباب زه د ایغ مریض نه د رفع کولو د پر اختیارم هغه اسباب زه ټول ځون سره نه شوړی نو میرا اول کوشش دا وی چې مریض و دلیر سی او کبي چیرې داسې وی چې دای شردای نشي گاډي شوی به مش بیا بار په گاډي شي پریت وی دی یا نوس وی اغاز شای علاج کوي خو چونکه اسباب ټول د غزي دی بیا مش اعمال د غزي کوي چې کیم غیبی مخلوق ته غ امداد یا په د غزي شه ډیر وی نو مریض په حق شاده بهتره دو و مش وخت بچ کول پورا بهتره ځکه مش کېره ته نسیږي اخري خبره جی چې د کیم عاملون داسې دی چې صرف د پیسې ګټلې د پر دای هر قسم تویس کوي کاغه شریان جایز وی او کنه جایز وی دغه ته څه پیغام ورکوي پیغام خدا دا چې اول پزړه شه د خدای ترس پیدا کول پچار دی چې کله خدای ترسی په انسان شه پیدا شي یا کام انسان وی کامل وی نو دای غلطه چار نشي کوي دوامه خبره دادو چې
ناجایز کول چونکه هر خبره ناجایزه ده خو داسې ناجایزه کول چې د چا په عزت باندې حمله کول یا چا په صحت باندې دوی روپۍ د پوره حمله کول دا خو ډیر قابل مواخذه بلکې زه د اعلی حکام نه د دغه یو مخشامو په دغه پلیټ فارم باندې په دغه میډیا باندې په کراچي شه سیوره دا اوس چې کړه دا چې داسې حال کې د تحقیق وشي چې دی استوس سیکتا دی کیم عملیات کوي ځکه چې جادو موت په اسلام شه موت په قانون شه معنا یادو او جرم یادا او د هغه سزا مقرره دو به داسې حال کې جانچ پړتال وشي چې سیک غلط چارې کوي هغه استوزون چې وي یا د کاله علم مولوي ځکه چې کاله علم حافظ صاحب د یو خبره ضروری شعر کا کالا علم کا چیرې په جایزه طریقه دی پورا یعنی څه مطلب چې یوه ښځینه لوړله ویل چې د خاوند مې ګاډې واډې کوي و کالا علم ولته دوبې راغله و ایغ دا تویزو ته وکړو چې د خاوند یې ریښ شي دا زه په دوې سره ویئ په چیلنج سره ویئ چې دا سړی که ریښ شي یا خو دا سړی یې دومره بلګونې سره مخامخ که چې دا سړی وي دغه ښځې ته بیا په لوس نو ورسي ویلې چې د کالا علم ول سره شیطانون وي و شیطانون چې کله په سړي باندې مسلط شي تویز خو دغه ښځینه پر هغه طریقه کړه ده نو دې سه د خاوند یې صحت سره کاروبار سره د ټول کیر سره ودا شیطانون لې به کوي نو دغه نرا ډیر مفاسد دي چونکه وخت کم ده به په وخت سره ان شاء الله میش بیانای هو اعلی حکام نه میرا دا درخواست بانی شي چې کیم علمبردار دي چې دغه خبره د تحقیق وشي بانی شي په گلی گلی باندې دا ډکون نوستي او په گلی گلی باندې د ایمان سودو کوین کی او دا رنګ د عزت سودو کوین کی نوستي دغه باندې دا نظر و چې تحقیق ته وشي دغه ماهرین موجود دي جی قدرمنه د مفتی صاحب خبره تو سه ورودلې مزید چا څه قسم څه کیسای څه خدمات یې نو بنو میډیا ټیم تو سه د پرش پاورسته به درده پیج باندې میز نمبر د موبایل ولا واتس اپ ولا پروت دی می سره تو سه رابطه کوي شي می تو سه اجازه غوړي د الله پامان